آیا پېښور زلمی د پی اس ایل نه بهر شو؟ آیا پېښور زلمی له چانس شته که نه؟ ډېر ملګري هم پوښتنه کوي. په دې ویډیو کې به پوینټ ټیبل باندې خبره کوو چې پېښور زلمی پلی آف ته کوالیفای کېدی شي که نه، سیمی فاینل کوارټر فاینل ته کوالیفای کېدی شي که نه. پوینټ ټیبل چې کوم دی هغه ډېر زیات انټرسټینګ شوی دی. ټولې لوبډلې چې څومره هم په پوینټ ټیبل کې دي، د پی اس ایل چې څومره هم ټیمان دي، ټولو ته لا چانس شته دی. لا یو هم د پی اس ایل نه دی بهر شوی. تاسو له په سکرین باندې پوینټ ټیبل ښکاري چې په دې پوینټ ټیبل باندې ډیټیل سره خبره کوو. خو دا وخت د پی اس ایل نه یو لوبډله هم نه ده بهر شوې. ټولو لوبډلو سره چانس شته چې پلی آف ته کوالیفای شي. مطلب ټولو لوبډلې چانس لري. پېښور زلمی هم نه دی بهر. ملتان سلطان له ایون ملتان سلطان سره هم چانس شته. که په دې پوینټ ټیبل باندې تاسو نظر واچوئ، ښکته ټولو کې ښکته د ملتان سلطان ټیم دی چې د شپږ میچونو کې صرف یو میچ ګټلی دی. نو ملتان سلطان سره هم لا چانس شته چې دی هم پلی آف له کوالیفای کېدی شي. دی هم لا بهر شوی نه دی. خو که بل میچ یې بایلو بیا والله خطره جوړېږي. ملتان سلطان 4 میچونه پاتې دي. دا 4 واړه میچونه به ملتان سلطان ګټي، نو پوینټونه به اټو لرسي. خو دې کې بس میچونه ملتان سلطان په ښه رن ریټ باندې هم ګټي، ځکه رن ریټ یې -1 کې د رن ریټ ډېر زیات خراب دی. پېښور زلمی چې کوم دي د شپږ میچونو کې 2 میچونه ګټلي دي، 4 یې پاتې دي. 4 والا به پېښور زلمی ګټي، نو اله به پلی آف له کوالیفای کېږي. که چېرې یو میچ که 4 واړه وګټل نو بیا کېدای شي ډبل سیمی فاینل ته کوالیفای شي. او که چېرې یو میچ پکې بایلو بیا هم پېښور زلمی له چانس شته دی، بیا هم پېښور زلمی پلی آف له کوالیفای کېدی شي. ورپسې بیا کراچي کینګ لوبډله ده، د هغې هم 4 میچونه پاتې دي. که 4 واړه وګټل نو پېښور کراچي کینګ هم ښه زبردست طریقې سره پلی آف له کوالیفای کېدی شي. کویټه ګلیډیټر 15 میچونه کړي او 15 پاتې دي. نو کویټه ګلیډیټر سره د کراچي کینګ په نسبت، د پېښور زلمی په نسبت، د ملتان سلطان په نسبت د یو میچ ایکسترا مطلب هغه سره چانس شته. یو میچ کوي ایکسترا هم باید نو هیڅ سره مطلب څه فرق پې نه پرېوځي. لاهور قلندر شپو کې 3 میچونه ګټلي دي. اسلام آباد یونایټډ 15 کې 15 ګټلي. اسلام آباد یونایټډ 15 میچ پاتې دي، کډویم پکې وګټل نو ښه په اسانه سره کوالیفای کېدی شي پلی آف له. لاهور قلندر 4 میچونه پاتې دي، که 2 نور میچونه مو ګټل نو پلی آف له کوالیفای کېدی شي. جی کته کراچي کینګ پېښور زلمی ملتان سلطان دا لوبډلې چې کوم دي دای میچونه یو بل سره پاتې دي. نو که یو ګټي ښکاره خبره ده، بل به بایلي، او چې یو ګټي بل به خامخا بایلي، نو دې کې بیا دای له خطره جوړېدی شي. نو زیات چانسز د پی اس ایل نه د بهر کېدو، 2 لوبډلې به د پی اس ایل نه بهر کېږي. وروره شپږ لوبډلې دي، 4 به پلی آف له کوالیفای کېږي او 2 بهر کېږي. 2 چې کومې بهر کېږي نو فلحال چانس د چا سیوا دی؟ فلحال چانس د ملتان سلطان او د پېښور زلمی دی چې کېدای شي دی بهر شي، ځکه د شپږو میچونو کې کم میچز ګټلي دي. شپږو میچونو کې 2 میچز پېښور زلمی ګټلي دي او شپږو میچونو کې یو میچ ملتان سلطان ګټلی دی. نور ټولو شپږو کې چا 3 ګټلي دي او اسلام آباد یونایټډ خو 15 کې 15 ګټلي دي. لکه که تاسو بار وګورئ، کراچي کینګ شپږو کې 3 ګټلي دي، کویټه ګلیډیټر 15 کې 3 ګټلي دي، لاهور قلندر شپږو کې 3 ګټلي دي، او پېښور زلمی شپږو کې 2 ګټلي دي، او ملتان سلطان شپږو کې 1 ګټلی دی. نو زیات چانسز د پی اس ایل نه د بهر کېدو د دې پوینټ ټیبل حوالې سره زیات چانس د ملتان سلطان او د پېښور زلمی دی چې کېدای شي دی بهر شي، ځکه دی کم میچونه ګټلي دي. او چې میچونه کېږي او دی میچونه ګټي، پېښور زلمی میچونه ګټي، ملتان سلطان هم میچونه ګټي، نو بیا دی د نمونه بره شي او د بره نه بخښته نمونه را شروع شي. کویټه ګلیډیټر یا لاهور قلندر یا کراچي کینګ بخښته راځي او پېښور زلمی ملتان سلطان به بره ځي. خو که دی بقایا میچونه ګټي اله چانس دا چې بقایا میچونه به ګټي. نو فلحال د پی اس ایل نه یو ټیم هم نه دی بهر، ټولو سره لا چانس شته دی چې بقایا میچونه ګټي، نو اله به مخکې ځي. نو دا اپډیټ شو. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.